د پی ټی آی د 5 اگست احتجاج ډیر زور شور سره پرون شروع شو سپیشلی سوات موټروي چې کوم ویژوال راغلی ډیر ګڼ تعداد کې پښتانه ډیر ګڼ تعداد کې د پی ټی آی کارکونان یو ځل بیا راوتلی دي جی دا هغه احتجاج چې کوم احتجاج څو میاشتو داسې د پی ټی آی لیډرشپ تیاریاں شروع کړې وي عمران خان د دې احتجاج د لپاره خپل لیډرشپ ته ډیر زیات کری خبره هم کړې وي ډیر زیات سخت خبره هم کړې وي کچې تاسو احتجاج نشئ کولای تاسو یریږئ نو بیا پکور کې نه تاسو استفاګان واخلئ چې زه نور کسان واخلم نور کسان راشي چې هغه د تاسو نه بهتر طریقې سره خپل د پی ټی آی چې کوم پروګرامینګ دی هغه لیډ کی نو خپل لیډرشپ ته عمران خان دی احتجاج حواله سره ډېر سخت خبرې کړې وي چې پرون هغه باقاعده شروع شو اډیالا جیل سره چې څومره هم لارې دي د اډیالا جیل څومره لارې دي په هغې باندې اضافي نفري حکومت تعینات کړې ده اسلام آباد راولپنډي کې دفعه 144 د 4 اگست نه نافذ شوی دی 4 اگست 10 اگست پورې هغه دفعه 144 نافذ کړی دی جی په جلسونو باندې پابندي ده سلور نه زیات کسان چې راجمع کیږي او یو ځای کې ودرېږي نو په هغې باندې هم اف آی آر درج کیږي هغه هم گرفتاریږي پی ټی آی لیډرشپ د عمران خان په کال باندې اکټیو شوی دی دا د عمران خان کالو چې په 5 اگست باندې به تاسو احتجاج کوئ نو د هغې دپاره د پی ټی آی لیډرشپ مکمل اکټیو دی تر اوسه پکې څه داسې ناخوشګوار واقع نه ده راغلی په دې احتجاج کې څنګه به چې نورو احتجاجونو کې راتله چېرته به پې شیلینګ وشو چېرته به پې لاټي چارج وشو نو تر اوسه پورې خو خیر د احتجاج حواله سره داسې افسوسناک واقعه نه ده راغلی یا داسې بد خبر نه ده راغلی خو بل غټ خبر پکې د پی ټی آی بد دا راغلی بد خبر چې ریحانه ډار یو ځل بیا د ایوان عدل لاهور نه گرفتار شوې ده د پی ټی آی ریحانه ډار چې کومه ده یوه ډېره مشره بزرګه ښځه ده چې د عثمان ډار مور ده نو هغه یو ځل بیا گرفتار شو دې نه مخکې هم دا گرفتار شوی و چې پرون یو ځل بیا هغه گرفتار شوی ده جی نو پی ټی آی ډېر په ګڼ تعداد کې راوتلي دي کارکنان ډېر زیات اکټیو دي کارکنانو ډېر زبردست طریقې سره راوتلي دي ډېر ګڼ تعداد کې راوتلي دي مطلب هغه د یارې چې کم خوف چې کم دغه دی هغه ختم شوی دی هماغه پی ټی آی کارکنان دي هماغه ګڼ تعداد کې راوتلي دي د عمران خان د رهایي دپاره د لیډرشپ نه هم سوالونه کوي چې ولې تاسو ولې مطلب نه اکټیو کېږئ یا تاسو ولې نه روځئ نو ډېر لیډرشپ چې کوم دی څه پکې پټ شوي هم دي خو میکسیمم چې کوم لیډرشپ دی هغه راوتلي دي د عوامو په زور باندې ځکه عوام چې کوم دی اکټیو دي او عوام خپل لیډرشپ سره هم حسابونه کتابونه شروع کړي دي جی اوس اسلام آباد او راولپنډي لکه چېرې دا احتجاج راشي هلته بیا څه مطلب څه مخې له راځي او بیا وروستو پته لګي خو فلحال کې پی کې کې دا احتجاج ډېر زبردست طریقې سره شوی دی ډېر ګڼ تعداد کې د پی ټی آی کارکنان راوتلي تاسو د احتجاج حواله سره رائے لري تاسو خپل رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو له ضرور رسوي والسلام